گویا صحابه جمع اخیره جمله ویم بس صحابه جمع داسې او گویا چې مجمع د صحابه د پیغمبر لګېدلی و نورانی مجمع وه نورانی مجلس د پرښتو مجلس لګېدلی و د امام الانبیا مجلس د خپلو غلامانو شاګردانو سره هر یو غلام خپله واقع ذکر کوله یو صحابي وایي د الله رسوله زما په زندګۍ کې دوه واقعات دي یو چې رایاده کړم نو د خندا نه مړ شم دویمه چې رایاده کړم نو جاړم او داسې وجاړم قسم د جړا مې نه بندېږي ما وایي څه دغه ده وایي ټول صحابه متوجه شو امام الانبیا زما مخ ته کتل ما د امام الانبیا رخسار ته کتل ما وایي حضرت اول واقعه هغه چې زه ووینم زه بیانوم نو زما د خندا نه کلمې شنې شي وایي کومه واقعه ده ما وایي حضرت زه بت پرست وم ستا د دغه نه مخکې ستا د نبوت د اعلان نه مخکې په زمانه جاهلیت کې به موږ بوتانو ته رام کول موږ به بوتانو ته سجدې کولې بوتان زموږ خدایانو یو زمانه راله سفر له روانو ما سره د بوت نو د اوړو نه مې ځان له بوت جوړ کړ وایي زمانه را باندې راله اوږې شو ما سوا د دغه بوتو د اوړو نه ما سره بوت سنو وایي بوت ته مخاطب شو ما وایي قسم دی چې مې اوس په کار نه راځي نو کله به راځي اوس مې په کار نه راځي نو کله به مې په کار وایي هغه بوت مې روان کړ اوبه مې پکې واچولې روټۍ مې ترې پخه کړه بوت او خدای مې وخوړل بوت او خدای مې وخوړل ما وایي چې اوس په کار نه راځي نو زه مړ کېږم ته زما څه خدای وایي چې خدای مې وخوړل معاذ الله خدای مې دا چې رایات کړم نو د خندا نه مړ شي هغه څه زمانه وه چې موږ به داسې دغه ته سجدې کولې چې هغه باندې به مچان کېناسته پاڅېدل به ترې نه داسې خلکو ته چې موږ سجدې کولې بوتانو کاڼو ته سجدې کولې جاهلیت نو چې رایات کړم ځان پورې خندا او خپل خدای مې جي وخوړه ما وایي جي باپي کوه دویمه خبره جي توجه غواړم دویمه خبره جي د جاهلیت دا رواج د الله پیغمبر تا د عربو کې زمانه تېره کړې تا ته پته ده او دا رواج عام رواجو دا فخر والا رواجو دا قابل استحسان رواجو گویا چې په معاشره کې به دا مستحسن او افضل ګڼل کېده چې د انسان به لوڼه پیدا شوې او خښولې به نو د الله پیغمبر زمان 5 لوڼه وې او 4 واړه مې گویا چې در بدر په نمبر باندې خپلې یو لور دفن کړې وه د 5مې لور نمبر چې مې راغی زما لور لا زما د ښځې په ګېډه باندې وه گویا زما لور پیدا نه وه زه چېرته په سفر لاړم سفر نه واپس رالم ومې کتل زموږ په کور کې یوه ماشومه ګرځېده هغه ماشومې باندې زما ډېره مینه راله ماشومه مې غېږ ته رانږدې کړه هغې دغه نوې ګرځېدل و خبرې زده کړې وې مور ورته زما ښځې ورته ووې دا د پلار دی هغې به ما ته ابا کول ما له به یې مزه راکوله وایي لور به مې ګرځوله یو پیره مې لور بار ووته چا راله پیغور راکړه چې ستا لور ده تا له شرم په کار دی یو زمانه به راشي چې ستا لور به د یو مرد د لاندې پرته ای جاهلانو دا درته پته نشته چې د کومه یو زنانه چې ته پې بد ګڼې ته د هغې د ګېډې نه نه پیدا د کومې زنانه چې څه ته زه ورسره سملې هغه یو زنانه ذات نه دی ستا په معاشره کې چې ستا یو لور پیدا شي خور پیدا شوه مور پیدا شوه ښځه پیدا شوه بني آدم چې هغه ستا مور د بني آدم دی انسان دی چې ښځه د ته ورسره ملاست دی جنسي استحسان دی برابر سکون دی برابر هغه م یو لور ده هغه م یو زنانه ده هغه زنانه چې ما له بېغور راکړه چې ته د یو زنانه پلارې بد را باندې ولګېده کور ته راغله توجه غواړم توجه شته بد را باندې ولګېده داسې را باندې ولګېده ویښته را باندې ودرېد لور مې ګرځېده ابا به یې کول زما ګوته به یې نیولې وه پلار یې ولیده لور مې ګرځېده ما پسې ابا به یې کول اخري جمله وې وایي حتی تر دې پورې ښځې ته مې وویې چې په سفر چېرته روان یم او ځان سره دا لور هم بوځم ډېره مینه مې ده ورسره ډېره مینه او په ظاهر قسم دی چې مینه مې ورسره وه چې زما لور زه رالم او زما ښځې ورته وویې چې دا ستا پلار دی او ما ته یې په وړومبي ځل باندې دا خو ځکه ما خو د بچو دغه نه ولیدلې زما بچي به لا لوی شوي نه وو چې ما به ورله کنده ایستې و خښ کړې به وي ما 4 لوڼه دفن کړې وې د دې نه مخکې د عربو په ریګستان کې په دغه لومبي ځل باندې ما د خپلې لور د خولې وړې خولې نه د خپل نوم واغسته چې ابا مې راغی چې به کور ته لاړم نو ابا به راغی وړه غېږه به یې کلو کړه نو ورمنډه به یې کړه هغې به ما نه رامنډه کړه جولۍ کې به مې کېناسته قسم دې داسې ورسره عادي شوی وم چې د هغې نه بعد به روټۍ د هغې نه بغیر به روټۍ خو نه راکول غېږ کې به مې کېنولې وه خو چې پیغور چا راکړه لور مې ونیوله پاکې کپړې ورته اچولې وې لور مې خوشحاله د ابا سره چکر له روانې لور مې نیولې ده او جوش کې راغلی
وی قسم د دا نفس مې داسې سخت شو هغه لور ما د وړو لاسونو نه په سختو لاسونو باندې نیولې وه او زما لور چې ما راښکله زما لور ماشومه وه خو د عربو ماشومان هم هوښیار ما په تیزۍ کې ځان پسې راښکله وایي زما لور ما ته وایي چې ابا چېرته مې بولئ ابا چېرته مې بولئ وی ما کې رحم نه راته لور مې د لاس نه کلکه نیولې وه کوم ځای کې چې به یې لوڼه دفن کولې اوس هم شته وایي کنده مې ویسته هلته په رګستان کې لور مې کېنولې وه نو زما د لور وړې وړې لمنې وي قسم دی وایي قربان د هغې لور زما د لور وړې وړې لمنې وي چې په ما به خوله نه ده زما لور به هغه داسې کړه په تندۍ به یې پرې رانه پاک چې ابا نور کار مه کوه ستړی شوي خولې دي در باندې ابا نور کار مه کوه ته ستړی شوي په تا خولې دي وایي قسم د رحم راکې نه راته ما چې به هغې ته کتل غوسه به راتله او پیغور به راتله د هغې اواز ته ما نه کتل وایي چې خوله به راله او کنده مې لږه ډوبه کړه او زما کنده د سینې ته راورسېده نو هغه لور ما ته په کنده باندې کېناسته خپې ځوړندې کړې او دا خپله لمنې داسې کړه وایي ما به کنده ایسته او هغې به ما له په خپلو وړو لمنو باندې تندې پاکه و قسم ما له به یې په خپلو وړو لمنو باندې تندې پاکه ما کې رحم نه راته وایي تر دې چې کندې نه بار راووتم ما وایي بار ته نشي راوتی نو لور مې ورته وروویشته داسې نو چې وروویشته قسم دی د هغې چې څنګه د ځمکې له شګې نه راله یو درز یې وکړ ما کې بیا هم رحم نه راته هغې لور مې په ژړا شوه ما ته چې ابا ولې دې کندې ته وغورځولم ابا ولې دې وغورځولم ما کې رحم نه راته نو اخوا مې کتل او بلچه مې دې خوا واله وایي شګه مې لاندې ویسته تر پنډو پورې مې لور پټه شوې چغې والې ابا ولې ابا زه به بیا روانۍ نه کوم ابا زه به بیا تا نه خفه کوم حتی تر دې پورې مرۍ پورې مې د هغې شګې ورسولې لور مې بیا هم چړل ابا زه به تا نه خفه کوم ابا خیر د چکر له به هم د سره نه ځم ما بیا تا سره بار نه راځم ما ته ولې زما نه خفئ تر دې پورې چې هغه واړه واړه چغې واړه واړه اوازونه ما د عربو په رګستان کې اوار کړه د ځمکې سره ما کې رحم نه راته اوار مې کړ وایي چې لږ مخکې لاړم اواز راغی چې ابا زما څه قصور و چې دې دفن کړم ابا زما څه قصور و چې دې دفن کړم وایي چې شاته مې وکتل ما وایي ګنې لور مې بار راوتېده چې مې وکتل هېڅ نه ښکارېدل ما ته د رګستان د هغه ډېري نه ما وی قسم دی ما وی ګنې لور مې بار راوتېده د الله رسوله هغه وخت چې را یاد کړم نبي علیه صلات وسلام مبارک د سترګو نه اوښکې به یې دي ای نبي علیه صلات وسلام مبارک په رخسار نبوت والے باندې تړ مې اوښکې به یې دي صحابي څه کوي چې نبي علیه صلام سره ټولې مجمع چړل او ورته وی قسم دی او نبي علیه صلام ته وایي د الله رسوله قسم دی که ته دنیا ته نه وې راغلی دا خو پنځه لوڼه دی که زما لس لوڼه وې داسې ماشومان د هغې واړه واړه اوازونه به ما د رګستان او د ځمکې سره اوار کړو قربان ستانه شم او پتا باندې د زما مور او پلار قربان شي د الله رسول چې تا دنیا ته تشریف اوري وکړه قسم دې تیرې پرناګانو باندې بدل شو جاهلیت په علم باندې بدل شو ایک چې کوم دې نفرتونه په محبت باندې بدل شو حسد په پیار باندې بدل شو ستا راتل زمونږ دپاره سراپا هی رحمتو قسم دې نن هغه زما بچی شوی دی هغه وخت چې را یاد کړم او دا وخت چې را یاد کړم د الله رسول نفس مې داسې وچاړي داسې وچاړم چې تر یوې میاشتې او هفتې پورې زما دا سینه شلنګار کوي یو شلېږي محترم دا وخت را یاد چې ما لور وړه دفن کړی ما د دې نه مخکې هم څلور لوڼه دفن کړی خو په ما کې رحم نه راته د الله رسول قسم دی دا چې را یاد کړم نفس مې جاړي 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 نبي علیه السلام مبارک جمله وفرمایله ها ها منم چې نفس جاړي یو ګناه شوی د الله به معافي کړي په زمانه جاهلیت کې لیکن صحابو توجه غواړم داسې یو شی ځان ته مخې ته کوي چې هغه ستاسو نفس خفه کوي ای مرګ ځان ته مخې ته راوله چې ستا نفس خفه شي خفه شي خفه شي خبره کوم محترم چې تا ته یو ځای کې لذت او سکون میلاویږي او هغه ناجایزه خواهی شاتي ناجایزه خوا نو ته دا م را یاد کړه محترمو چې زما دپاره کندم مقرر ده زما دپاره قبر مقرر دی زما دپاره کفن مقرر دی محترمو دا زمانه یاده دا زمانه تختې والا زمانه یاده کړه کفن والا زمانه یاده کړه کندې والا زمانه یاده کړه یوازیوالي والا زمانه یاده کړه تیرو والا زمانه یاده کړه محترمو هیڅ به دې په لاس نه راځي لاسونه به دې کروشي وجود به دې بېبسه پروت محترمو بربنډ به پروتې کندې ته به دې واچي او که دا زمانه دا خواهشات دې دفع کړه او دا دې وویل چې یو زندگی او زمانه داسې راځي چې هغه به زما د الله په عدالت کې ولاړه کېږي او داسې ولاړه به نه کېږي چې ما سره به څه ثبوتونه وي ما سره به ګواهان وي الله وایي د ثبوتونو نه به دې داسې پاک کړم قسم دی چې بربنډ به دې ځان ته ودروم د ثبوتونو نه به دې داسې پاک کړم چې ځان ته به دې بربنډ ودروم نو محترمو څه دی خیال دی دا وخت رعایت کړي نبي اسلام جمله وفرمایله اخیره چې اکثرو ذکر هادم اللذات د دې لذاتو او د خواهشاتو
دفکون کې بار بار یادوي. نو نبی رسول الله صحابه ته پوښتنه کړه الله رسول دا څه شی دی؟ نبی رسول الله مبارک ورته فرمایي فقال الموت دا مرګ دی مرګ ځان ته یادول دا ستا خواهشات او لذات دفکوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعاو کې د اجتماع لپاره چې راته ډېر باران دی الله دې اجتماع په خیر او عافیت باندې اختتام ته ورسي. الله دې په خیر او عافیت باندې اختتام ته ورسي. کوم پرګرو تک کړه د خدای قدمونه په تل دې کې واچي. الله دا غي په دعاګانو کې خدای دې محسن وګرځي. الله دا غي په دعاګانو کې دې محسن وګرځي. دا غي دعاګانې د فلسطین د مسلمانانو لپاره بلکې د تمام امت محمدیه لپاره د خیر باعث او سبب خدای وګرځي. الله دا خیر باعث او سبب خدای وګرځي. الله کوم دی چې امت محمدیه دی هغه د دین کار کې خدای په هر جامه کې کار کوي. الله ته محافظ او ناصر شي. الله ته محافظ او ناصر شي. کوم مرګري زموږ بیان ته ناسي په شوق او ذوق او محبت او اخلاص سره راځي. الله دا اخلاص په خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي. الله د دې عوض په دنیا آخرت دواړو کې ورکړي. حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. په دا مجمع کې د چا په زړونو کې څه قسم شری حاجات الله د خپل درنه پوره کړي. څو قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه اوساتي. د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکړي. د چا بیبیان نشته خدای پاک طاهر طیب بیبیان ول ورکړي. د چا اولاد نشته خدای نیکمل صالح عالمان اولاد ورله خدای ورکړي. زموږ دا بیان اکثر مسافر او یو هیته مشکلات الله مشکلات په خپل د قدرت باندې ختم کړي. الله ته د مسافر او د بچو د عزتونو خدای محافظ شي. الله د بچو د عزتونو خدای محافظ شي. تمام امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو خدای او ساتي. الله په وخت ځل کدنم دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد